ويوسف بها المتكلم فصحت درې قسمو في المفرد في الكلام في المتكلم یعنی په فصاحت سره متکلم موصوف ګرځي او دا صفات د متکلم نه ګرځي دا چې کله فصاحت صفات د متکلم نه وي د دې ګوشي معنی او دې سره وایي ایضا ځکه ور سره وایي چې دا فصاحت فی الکلمه چې مفرد ده او فصاحت فی الکلام دا خو من جنس اللفظ دی ځکه خو مفرد لفظ ده دا کلام لفظ ده نو کلام سره ایضا نه ویلي ځکه ایضا سره دوه شیانو منځ وایي چې بدل کلمه مفرد او کلام دا خو یو دی ځکه خو کلمه لفظ ده کلام لفظ ده نو هلته داسې نه ویلي چې فصاحت صفت کلام ده ایضا لکه چې مفرد پاره ده ځکه دا یو دی سره او متکلم غیر ده ځکه متکلم خو جنس د الفاظو نه ده کنه ځکه ایضا ورسره ویل حاصل ده چې فصاحت مفرد صفت ګرځي به ګوشي معنی کلام صفت ګرځي به بل معنی متکلم صفت ګرځي دا رنګي چونکه دا غیر یو حقیقت ته متکلم نو دا رنګي ورسره ویل الفاظ جنس نه ده به بل معنی اوس دې تایید پیښې په مثال چې لکه تاسو سره څه دلیل ده چې ته وایې چې فصاحت متکلم صفات نه ده به خامخا یو معنی چې یو شی ته صفت یې هو یو معنی به چې به ما صفت به بل معنی چې متکلم صفات نه ده دې تایید او دلیل څه ده یو کال عربي چې خلق وایي لغت کاتب فصیح کاتب معنی متکلم او دا یو متکلم ته وایي چې نثر الفاظ وایي شعرونه نه وایي د کاتب ځکه ورته وایي چې لکه کتابت هغه کتابتن یو ټکی واقع کېږي په لړۍ باندې نه متکلم چې داسې غږیږي نثر سره شعرونه نه وایي دا یو ټکی وایي لکه کتابت کې سره یو ټکی ځکه کاتب سره تعبیر کوي کاتب فصیح هغه متکلم چې داسې غږیږي دا فصیح ته وشاعر فصیح دا هغه متکلم ده چې شعرونه وایي نو نه به تعبیر په شاعر سره کوي نو ګوره دا د فصیح متکلم صفات واقع صفاتونه ده اوس په تعریف شي تعریفونه خو وروسته راځي دا خو اجمال نه کار واخیسته تقسیم یې وکړي چې دا پر صفت ده کلام پر صفت ده متکلم پر صفت ده اوس وایي ول بلاغت اوس بلاغت تقسیم ته کوي چې یو بلاغت فی الکلام ده یو بلاغت فی المتکلم ده دا دوه قسمه بلاغت ده او بلاغت فی المفرد نشته ولی نشته ځکه چې بلاغت صفاتو د مفرد نه دن ولی نه ده ځکه عربي کوح او دارنګه قرآن عظیم شان داسې حدیث په لغت کې جاهلیت او لغت کې او دارنګه کوح عربیت کې داسې نشته چې بلاغت تی مفرد صفت راغلی نو بلاغت صفت تی مفرد په لغت کې نشته چې لغت کې نشته لہذا دی و معنا نشته چې موږ به معنا بیان باقی فی الکلام بلاغت فی المتکلم دا صفات ستا یعنی کلام پر صفت ګرځي به و معنا ده بلاغت او متکلم پر صفت ګرځي به بل معنا ده اوس دا خو تقسیم کوي ول بلاغت یوسف به الاخیران فقط دا متن ده بلاغت چې دا د صفاتو ته اخیرانه یو نه ګرځي یعنی کلام صفت نه کلام صفتم ګرځي کلام بلې او متکلم صفت ګرځي متکلم بلې ای مفرد صفت نه ګرځي یا دا دوه قسمه دریم نه رااله دلیل دا چې لغت د عربیت کې قرآن کې حدیث کې جاهلیت په عربیت کې دا نشته چې بلاغت د مفرد صفت راغلی چې صفات د مفرد نه خو یو معنی نه استخلاص وکړي اوس بلاغت د تقسیم کړی ده تعریف نه ده کړی دلته بلاغت تقسیم کړی ده دوه اقسامو ته قبل التعریف تعریفونه ده به بلاغت فی الکلام ګوشي تعریف کوي بلاغت فی المتکلم ګوشي تعریف کوي او مخکې یو قدر مشترک تعریف ده نه کوي نو سوال پیدا شي چې بلاغت چې ده د تقسیمه دوه اقسامو ته چې بلاغت فی الکلام یو فی المتکلم تعریف نه کوي قانون خدا ده چې تقسیم چې دا احساس ته یو شی تقسیمول حصے کول دا فرض معرفت ته کنه چې شاید تا ته معلومه او چې معلوم نه ته څنګه حصے کې
نو جواب دا و د وروسته خپل جواب هم کوي چې اصل کې د بلاغت اقسام چې دي چې یو فی الکلام ده یو فی المتکلم ده دا حقایق متباینه دي دا جان ته حقایق دي کې یو جنس مشترک نشته اقسام مقسم مرتبه چې پس تعریف کړي چې اول شي سره تعریف وکړي بیا تقسیمي چې د پر یو جنس مشترک اقسام منځ کې به یو جنس مشترک چې اقسام منځ کې به سره جنس تعریف وکړي ا جنس څنګه اقسامو کې پروتي نو اقسام سړي ته من وجه معلوم شي بس به ورسته تقسیم کې حکم په مجهول نه راځي تقسیم په مجهول کې نه راځي او بلاغت یو داسې حقیقت ته چې دا جنس مشترکانه د بین الاقسام بلاغت فی الکلام بلاغت فی المتکلم دا داسې حقایق متباینه دي چې دوی کې بلاغت جنس مشترکه ستنه چې جنس مشترکانه ده لہذا ځکه موږ بلاغت مخکې تقسیم تعریف هم نشو کولای دا تقسیم څنګه تقسیم سوز مقسم چې قاعده دا چې دا به جنس مشترک یا اقسام منځ کې دا تقسیم حقیقي ده چې بلاغت نشته دواړو کې شریک جنس چې موږ تعریف وکړو جنس مرتبه کې بیا تقسیم وکړو کلام متکلم ته چې دا جنس مشترک نه ده خدا تقسیم نه ده صحیح وجه دا چې مقسم کې دا قانون ده چې دا به جنس مشترک وي بین الاقسام ځکه اقسام چې قاعده ده چې دا مقسم سره متحدي من وجه ولې چې مقسم جنس مشترک وي کنه دوی لاندې انواع کې قاعده ده چې جنس سره متحدي څنګه چې وجوه باندې جدای نور جنس خو یو وي به چې بلاغت جنس مشترک نه ده بلاغت فی الکلام متکلم من کې به څنګه تقسیم شي جواب دی چې دا تقسیم لفظي تقسیم ده یو تقسیم حقیقي ده هغه کې قاعده ده چې مقسم به جنسي اقسام چې به پروتي لکه لفظ موضوع جنس مشترک ده بین الخاص والعام والمشترك والمؤول جنس مشترک چې په لفظ موضوع هغه لفظ چې دال بالوضع معنا باندې دا جنس مشترک ده نه دا څلور ور کې دا پروت تاسو اوس کلمې ته وګورئ تقسیم اسم فعل استا دا تقسیم حقیقي ده ځکه کلمه جنس مشترک ده په مابین د درې ورو اسم جنس ده کلمه ده فعل کلمه ده حرف کلمه ده البته دا چې څه خصوصیاتو هر یو بل نه جلا ده اقسامو کې من وجه فرق ده تباین ده دا تقسیم د بلاغت اقسامو ته تقسیم حقیقي نه ده بلکې دا تقسیم لفظي ده لفظ به اعتبار تقسیم ده یعنی دا بلاغت یو لفظ ده دا موږ دوه حصو ته تقسیم کړل یو بلاغت فی الکلام یو فی المتکلم حقیقي تقسیم ده نه ده ځکه بلاغت جنس مشترک نه ده بیا بل پوښتنه ده بل جواب کې ده په لاندې علامه تفتازانی صاحب او وايي چې بلاغت لغوي معنی خلق ته معلومه ده نو تقسیم صحیح ده و څنګه لغوي معنی معلومه ده وی لغوي معنی دا ده چې دا تم بیان الموصول والانتهاء لغوي معنی چې ته بیان کې هغه کې ته اطلاق حاصلې په اصول په انتها یو شعر رسیدل بس دې دا معنی د بلاغت نو بلاغت معنی څه ده رسایي بلغ الرجل بلاغه اذا بلغ کنه مرادي خلق وای بلغ الرجل بلاغه سړی ورسېده پر رسیدا سره اذا بلغ کنه مرادي ووصل چې دا مراد ماهیت ته ورسي به خلق دې بلاغت اطلاق کوي نو ګویا کې بلاغت معنی کې وصول انتها باندې تنبیه ده رسیدلو باندې تنبیه ده نو بس دا معنی لغوي ده ادي کې دا اصول معتبر ده انتها رسیدل جیته دا معتبر دي نو بس دا معنی په ځان باندې متعارف و دی وجنه تقسیم یو کا تعریف مخصنه و ایتم بیان الاصول والانتها دا بلاغت سے انباء اور کی اطلاع اور کی وصول څه معنی والانتها یعنی جیته رسیدل یوسف بلا خیران فقط تقسیم کې موصوف دي په بلاغت سره اخیران فقط صرف کما اخیران کلام متکلم یعنی دا معنی چې بلاغت دوه قسمه ده د صفات د کلام نه ده صفات د متکلم نه ده نو بیا ګوشي معنا ترجمه ده فقط الكلام والمتكلم دون المفرد دا تفتزانی یوسف بالاخیران تشریح کوي اخیران څه معنی ده چې د صفات اخیران ده اخیران نو مراد کلام متکلم فقط څه معنی ده فقط دا معنی ده چې توصیف د مفرد مپکوا ځکه لغت ستانه وي
عربیت چې دا نشته چې بلاغت صفات دي مفرد نه وي. الکلام والمتکلم دا د اخیران ترجمه ده، صفات دي کلام او متکلم نه ده. فقط څه معنا دون المفرد، دا د مفرد صفاتونه نه ده. دا معنا په دې باندې اتصاف راځي د اخیرانه فقط صرف نه دی مفرد. اصطلاحي معنا د فقط ده چې دا کت اسم فعل ده، په معنا د انتهاء سره ده. دا فا جزائیه ده، په شرط مقدر ده. دا څه ده؟ اذا وصفت به الاخيران اخیران، چې ته کله توصیف په بلاغت سره د اخیران وکې چې کلام متکلم ده. فانته ان توصیف المفرد بیا فانته بیا ته معنی سره توصیف کی مفرد نه، بیا په بلاغت سره بیا مفرد توصیف ما پکوا. دلیل ملازمه چې د توصیف وکړه د کلام متکلم په بلاغت سره، فانته بیا ته معنی سره نه زه بیا معنی سره توصیف کی مفرد بیا نور سره کوم، په بلاغت باندې مفرد نه موصوف کوم او صفات د مفرد نه ګرځم چې دی و معنا وګرځي ایوه معنی ته محتاج څومره. ولی ملازمه دلیل څه ده؟ اسلام یسمع کلمه بلیغه، دا دلیل ملازمه. اسلام یسمع لغت عربی کې دا سره مسمونه ده چې کلمه بلیغه، یعنی بلاغت صفات د مفرد کلمې نه ده. اسلام یسمع کلمه بلیغه، ځکه مونږ نه دا اورېدل کلمه بلیغه. خلاص اصله ځکه ودا څه کې چې کلام صفاتونه به ګرځي، متکلم صفاتونه خپل معنی د ورسته راځي. چې کلام صفاتونه بلاغت بیا څه معنی ده، چې متکلم صفاتونه بیا څه معنی ده. التوصیف مفرد نه معنی سره، ځکه اسلام یسمع دا ملازمه ده، ځکه موږ دا اورېدل نه ده کلمه بلیغه. اوس کلمه بلیغه مونږ نه دا اورېدلې. او مرکب ناقص چې حکم ده، مرکب ناقص توصیف په بلاغت کېږي کنه؟ آیو قسم ده کنه اقسام د بلاغت نه کنه ده. کوي بیا خو ټیک ته خو بیا خو حصر نه ده صحیح، بیا خو یو مرکب ناقص ته کنه په کارو چې تا یاد کړای چې بلاغت یې کلام صفت ته، کلام نه متبادر کلام تام ده، متکلم صفت ته، مرکب ناقص صفت ته اکه بیا نه د فقین احتراز پکارو. نو تا خو وای موږ کلمه بلیغه نه دا اورېدل، نو مرکب ناقص پر خو د دلیل نه ویل. نو که مرکب ناقص صفات نه یي خو یو قسم ته نه پاته ده. اکه مرکب ناقص صفات نه نه دا بلاغه خو دلیل مستوای کنه، خو دلیل نه وای. تو وای کلمه پر صفت نه دا بلاغت، نه دا بلاغت فی المفرد نسته. دلیل دی ولولند اسلامي اسماء کلمه بلاغت په لغت کې دا ستنه چې بلاغت صفات د کلمې نه حتی چې دی و معنا به موږ وکړو چې لکه صفات د کلمې نه بیا څه معنا ده. دا خو د دې نفي دلیل دی ویل. باقي مرکب پر صفت نه مرکب ناقص پر غیر دلیل. نو کوم مرکب ناقص صفتی نو اقسامو کې ذکر کا حصر ټیک نه ده کني دلیل ته وای تا نه اقسامو کې ذکر کړه مرکب ناقص ان دې دلیل ویلا ده. اسم لم يسمع كلمة بليغة دليل ولا لا، مرکب ناقص نفي دلیل خو نه دی ویل. نو جواب دا تفتازانی طرف چې لکه دا کلمې نسمع دا مرکب ناقص نسمع ده، ځکه مرکب ناقص کلمې کې داخل ده. مخکې مو ویلو چې کلمه د کلام مقابل کې راشي، نو کلام تام یا کلمه عامه. کلمه دا چې کلام تام نه دا د کبه مفرد یا مرکب ناقص ټول ته کلمه وایي. دا دلیل چې لم یسمع دا دوړو دلیل ده کنه. کلمه بلیغه مونږ دا اورېدل، یعنی دا معنا نه مرکب ناقص اورېدل، دا نه مفرد کلمه اورېدل. دې پر بلاغت صفت په لغت کې نشته. خلاص اصله دا جواب مرکب ناقص په اقسامو کې نه ده داخل. اوس دلته خلخالی دلیل ویلای چې لکه دا کلمې پر دې صفت ولې نه ده، یعنی کلمې نه مراد مفرد مرکب ناقص ټول دې پر دې صفت ولې نه ده. ستفتزانی حجان خلاص ده. اسلام یسمع کلمه بلیغه، څنګه کلمه بلیغه یعنی بلاغت صفات د کلمې نه دنه په لغت کې نه مفرد نه مرکب ناقص دواړو ته کلمه وایي. خلخالی و جواب کوي چې کدا مفرد پر صفت ولې نه ده دا بلاغت وایي څنګه نه ده چې بلاغت خو عبارت ته مطابقت کلام نه مقتضى الحال سره، نو خو مطابقت کلام نه مقتضى الحال سره، نو خدای خو کلام نه ده.
مفرد خو کلام نه ده، مرکب ناقص هم کلام نه ده. نو تعریف ته بلاغت نه پسادي کیږي. بلاغت خو وايي مطابقت الكلام لمقتضى الحال. دې چې معنا مطابقت کلام لمقتضى الحال ورسته راځي دغه تعریف. مطابقت کلام لمقتضى الحال. کلام مراد کلام جزئی، او مقتضى الحال نه مراد کلام کلی. یو کلام جزئی دا یو کلام کلی ده. یعنی تا کلام جزئی مثلا زیدن قائما دا یو کلام جزئی ده. نو دا یو کلام جزئی ده کنه. نو ته داسې اعتبارات سره وکې، داسې اعتبارات وکې چې حال او مقام د کم کلی تقاضا کوي، یعنی کلی فرد دی وګرځي. دې ته وایي مطابقت کلام لمقتضى الحال. کلام نه مراد ده کلام جزئی. ته کلام جزئی کې اعتبارات وکې، مثلا داسې اعتبار وکې موقع داسې موقع چې عادي انکار موقع دی، جګړو موقع دی، شک موقع تاسې یو موقع جوړئ. نو ته چې جزئی کلام کې لکه زیدن قائمون باندې چې غږېدې، یا اوبو باندې چې غږېدې، یا نسوارو یا چای باندې چې یوه خبره کوې، موقع داسې موقع چې عادي انکار موقع دی، شک موقع، نو ته دا جزئی کلام چې دی چای وال ده، یا یې مړۍ وال ده، یا یې نسوارو وال ده، دې کې ته تاکیدات معتبر کړې چې خامخا چای پکار چې داسې وایي، تاکیدات پکې معتبر کړې. نو دا کلام جزئی چې تا دا اعتبارات چې تاکیدات وکړو، دا تا داسې کار وکړ چې دا خپل کلام چې ده دا تا فرق کړ د کلام کلی. ولې چې دا حال د انکار د جګړې عقیده دا دی چې حال د انکار د جګړې، نو یغه کلی تقاضا ده چې کلام کې به تاکید وایي. نو کلام مؤکد کلی ده، حتی د خپل جزئی کلام کې چې چای والی کیسې وي دا د انکار وختو دې کې تا تاکیدات معتبر. نو تا د خپل کلام جزئی مطابق مقتضى الحال سره چې کلام کلی وو من قبیل مطابقت الجزئی للکلی، لکه جزئی چې مطابقی کلی سره وصدق الکلی علی الجزئی، کلی لکه چې په جزئی صادقی. نو چونکه حال د انکار دا د جګړې دا د شک ته، نو حال منکر کی چې انکار کېمي دې تقاضا چې ده چې انکار کېمي چې هر کیسه کې زیاده موقت دی. نو کلام موقت دا کلی مقتضى الحال ده چې انکار وخت کلامی چې هر کلام د دې عام موقت دی دا کلی. اوس د انکار وخت چې د چای کیسه ده دلته تا دا چای کې تاکیدات راوړي، نو تا د خپل کلام جزئی چې چای والو دا مطابق کلام دا تا مطابق مقتضى الحال سره، یعنی حال چې د کوم کلام کلی تقاضا کوله هغه چې تا دا ور سره مطابق دی، یعنی تا دې کې تاکیدات راوړي. نو دا دی هغه کلام کلی فرد څه من قبیل اتباط الجزئی للکلی. اوس غواړم دا خلخالی وجه ویلې. خلخالی چې وایي چې د بلاغت مفرد صفت نه ده. ولې نه ده؟ وایي ځکه نه ده چې کلام خو عبارت ته بلاغت خو عبارت ته مطابقت کلام لمقتضى الحال. نو خو بلاغت خو کلام غواړي، مفرد یا مرکب ناقص دا خو سره کلام دین. نو تعریف د بلاغت نه فسادي کېږي. دا خو مفردات یا مرکب ناقص ده، نو دې باندې بلاغت تعریف کله سالي کېږي. هغه مطابقت کلام ته وایي، دا خو کلام نه ده. دې وجه نه بلاغت د صفاتونه نه ده، دا خلخالي وجه ویلې. تفتازانی رد پکې ورته یې چې دغه علت بیانول چې بلاغت مطابقت کلام لمقتضى الحال ته وایي، دا مفرد او مرکب ناقص خو کلام نه دي، دا تعریف ته بلاغت نه فسادي کېږي. ځکه بلاغت د صفات نه ده، دا خو ډېره ضعیفه وجه دی ویله. سړی دا مطابقت کلام لمقتضى الحال چې دا کلام پکې پکار ده، دا خو پسه چې بلاغت کلام صفت دی. بیا دا تعریف ته چې مطابقت کلام لمقتضى الحال خو چې مفرد صفتی یا د مرکب ناقص صفتی، بیا خو دا تعریف ده نه کنه، بیا خو بیا بل تعریف دی چې دا کوم تعریف دی مطابقت کلام لمقتضى الحال. نو دا کلام خو د بلاغت کلام صفات چې بلاغت کلام صفت سی به دا تعریف ده چې مطابقت کلام لمقتضى الحال. دا خو مطلق بلاغت تعریف نه ده کنه چې ته مفرد کې دا تعریف جنگه، مرکب ناقص کې دا جوړه. نه دا د بلاغت پس تعریف ته چې کلام صفت کې به چې مفرد صفتی یا مرکب ناقص صفتی، بیا د بلاغت دا تعریف نه، بیا بل تعریف دی. نو څه چې وایي دا تعریف نه ده فسادي، نو دا خو واجب ده چې نه فسادي، دا خو د کلام میں بلیغ تعریف ده. نو نفی دی
یو مباین دا خو مستلزم نه نفي د مباین اخر لره چې مثلا دا دوه بلاغت فی الکلام نشته نه بلاغت فی الکلام بنې په چې کنده کلامونه دین دوه مفردات یا مرکب ناقص نو دا تعریف نه په صادق څنګه دا بلاغت فی الکلام تعریف نو دا خو په کار دي نه په صادق ځکه چې مفرد پر صفات ګرځي مرکب ناقص پر به دا تعریف نه به بل تعریفي دا تکمیلات بیان کړه خلق دا غلط وي او تعلیل دایلت بیانول بین البلاغت بلاغت دا انما د ادبار المطابقت دا دی وجنه دا چې دا په ادبار مطابقت کلام جزئی سره لمقتضى الحال کلام کلی سره مقتضى الحال معنا کلام کلی چې حال تقاضا کوي هغه جزئی کلام هغه سره مطابق یعنی ولانه مندرجه کوي ولا تتحقق في المفرد ادا معنا د مطابقت کلام مقتضى الحال دا خو نه راځي نه پیدا کیږي په مفرد کې دا خو د کلام تعریف وهم دخل خالیه وهم کړه لأن ذلك إنما في بلاغة الكلام المتكلم دغه ترجمه چې کیا مطابقت کلام خدا بلاغت فی الکلام چې کیا یا د متکلم چې کوي ای مفرد صفاتونه چې کې بیا خو دا تعریف دنه دا بل تعریف کوي نو دغه نفي سره خدا نه لازمي چې مفرد صفات نه ده یا مرکب ناقص صفات ده او په ځکه لأن ذلك دا ترجمه دا په بلاغت الكلام المتکلم کې ده لکه ورسره تعریفونه راځي کنه بلاغت فی الکلام چاته وایي دا مطابقت ذات ته وایي وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة وسأغت سؤال كي تيا مقسموك او لاندې تفصیلی جواب سوال وسه چې لکه بلاغت څنګه تقسیم دوا اقسام ده یو فی الکلام یو فی المتکلم الان کې دا تقسیم کې شرط ده چې مقسم به قدر مشترکی اقسام منشي او د مقسم به یو جنس مشترکی نو قاعده ده اقسامونه قبل د جنس تعریف وکړي هغه مقسم بس د اقسام تعریفونه کې تقسیم به اقسام ته کې چې تاسو جنس نه معلوم چې مقسم ده به څنګه تقسیم کې اقسام او انواع وته دا حکم په مجهول څه دا جواب کې دا وینا نه تقسیم پس تعریف پس په کاری د مقسم چې مقسم جنس مشترکه بین الاقسام وی بس بیا د اقسام ټول په مقسم کې جمعي بس به ته مقسم تعریف وکړي چې کا جنس مشترک اقسام ومنځ به چې جنس تعریف وکړي ممکن ده جنس تعریف چې جنس تعریف کې نو ټول اقسام اجمالا معلوم شي ولې جنس په ټول اقسام کې موجود دي بیا به ټول څه تقسیمونه کوي لیکن دا قاعده البته دا چې تقسیم فرد تعریف ته مقسم ده چې مقسم یو جنس مشترک دی اصل خو بلاغت جنس مشترک څنګه بلاغت چې کوم اقسام دي کلام متکلم دا یو متباین حقایق دي بلاغت فی الکلام جان ته حقیقت لري بلاغت فی المتکلم جان ته حقیقت لري د سره قدر مشترک نشته نو دوی کې جنس مشترک ستانه بیا څنګه تعریف وکړو تقسیم نه مخکې خو تقسیم کوم بیا یو ګوشي ګوشي تعریف کوم مخکې جنس نشته وینما قسم كل من الفصاحه بلاغت تقسیم مقاری فصاحت بلاغت فصاحت کې مو دا څه مخکې کړي اول تقسیم فصاحت بلاغت اول التعريفون من تعريف معينه وکړي لتعذر جمع المعاني المختلفه لکه ګرانه مشکله ده جمع کول د معنی مختلفه معنی مختلفه حقایق مختلفه الغیر المشترک دوی کې نه اشتراک فی امر په جنس کې یعمها چې ټول تور شامل اشتراک په جنس کې نه کوي لتعذر الجمع المعاني المختلفه ګرانه د جمع کول د حقایق مختلفه معنی معنا حقایق مختلفه الغیر المشترکه چې اشتراک نه لري په امر په جنس کې یعمها چې د ټول تور شامل نو چې جنس تنه او څنګه مخه تعریف وکړي فی تعریف واحد په یو تعریف کې نسی جمع کړي وهذا داسته كما قسم ابن الحاج لکه ابن حاج تقسیم کړی د مستثنا الى متصل منقطع متصل منقطع ثم عرف كل منهما به هر یو تعریف کړل الله دا ګوشي ذکر ته مستثنا متصل یو حقیقت ته منقطع بل حقیقت ته مس کی قدر مشترک جوړیدای نه شي ذکر الته تقسیم کړل به اوري ساره تعریف کړل دلته نه شي جمع کېده روات فی الکلام جانتا حقیقت فی المتکلم جانتا اوس کته سوال کوکې ته مخ شمت ویل چې شبه هم د خدا تقسیم غلط ده تقسیم کې قانون دا چې مقسم به جنس مشترکی چې دوی کې جنس مشترک پیدا کیږي نه د بلاغت فی الکلام متکلم کې جنس مشترک نشته درنګ فصاحت فی المفرد فی الکلام فی المتکلم دوی کې جنس مشترک نشته یا کوئی اطلاق کې تقسیم غلط ده یا تقسیم اطلاق څنګه پکې تقسیم هوای دیتا چې یو جنس مشترک به به پس ته انواع ته تقسیم چې اقسام جواب دا چې تقسیم دوه قسمه ده
یو تقسیم حقیقي یو تقسیم لفظي. حقیقي تقسیم کې دا ده چې اول کې به جنس قدر مشترک دا لفظ په اعتبار سره تقسیم ده. دا تقسیم حقیقي نه ده نو جنس مشترک ته نه بچي. فالفصاحة فی المفرد دا څه